نو سړی د لږ کې دالې ګوري. بله معنی دا ده چې دو به بیا افسوس کوي خو چې فایده بیا یې نه دغه افسوس والا. الله تعالی فرمایي قالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. چې اوهو دا خو پیغمبرانو چې کومې خبرې کړې وي رښتیا وي. نن ډېر افسوس سره دا خبر کوو چې مسلمانان ملګري والا خبر هغه د خواته اهمیت لري خو د الله رسول خبر د خواته اهمیت نه لري. لا الله رسول خبرې کون کای خلکو تا داسې گپ چې کیسه تیره کی گپ چې د سړی خبر نه تیرهی. اللہ تعالیٰ فرمائی ان کانت الا صیحة واحدة دا بنی مگر صرف یو آواز بئی بے بچشائی فاذا هم اذا مانا کیجی اچانک اوس یو خو تاسې موږ بیړه وکړو په یوه شي باندې که نه. الله تعالی فرمایي فاذا هم چې الله تعالی به چوره سپیډ سره د خلک جمع کوي جمیع ټول لدینا موږ خواته محضرون حاضر کړلی بسي. اوس که خالی موږ دا خبره ذهن ته راواچېدله چې الله تعالی خواته به پیشي بیا به دا موږ نه خپلو اعمالو پته کېږي خو دا خبر مو په زړه لګي نه. دا خبره چې خو لږ کې ټیم سته ده دا مو په زړه نه لګېږي چې زه به څرنګه مړېږم که نه ده داسې اوسئ صاحب. یو ډیر اهم حدیث مبارکه ده ما بل ورځ وکتم هلته تاسې ته مې بیان کړ. روزه روانه ده اثاره د دې خبرې چې حدیث مطابق موږ لکه چې د روزې هغه فضیلتونه محرومیږو. ما ته داسې ښکاري. وایي پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې چوک تی چې زه یو څو خبرې ورته وکړم چې زده کړي عمل پې وکړي الله یې هغه چا ته وروښیي چې هغه عمل پې وکړي. ابو هریره فرمایي رضی الله تعالی عنه چې زه ور مخته تلم چې زه یې زده کوم. وی چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې الله تعالی کوم شیان حرام کړي دي حرام وګڼئ جان ونه بچ کې لو عبادت گزار به ته نه جوړ سي. چې د موږ نن ډېر شیان خورو او کوم لمانځي چې ته به نه لګېږي دا لکه چې حلال نه دي. حرامو پښتو چې څه معنا چې دوال شای زه اخله د ته به نه ده آکه په پټه ده آکه په ښکاره ده آکه مځکه ده آکه لس روپۍ دي. پته ولګېدله چې عبادت گزار سړی په ډېرو لمانځو په اوداسو نه جوړېږي په حلال رزق استعمالولو سره جوړېږي. اوس که یو سړی بل چا نه څه شی قبضه کړي که په زور ده که په سلا ده که په هوښیاري ده دا که ډېر عبادت کوي دا عبادت گزار نه ده. دا عبادت له سره الله تعالی خو ته قبول نه ده. زه به خپل ګریوان ته ګوره که نه هر سړی د خپل ګریوان ته ګوري. اللہ تعالیٰ فرمائے پیغمبر علیہ السلام فرمائل چې چوک دی اللہ تعالیٰ په تقسیم باندې راضی سی یعنی ما دغه وجود شده دوره دولت ډیر ده سمې درځي چې الله تعالی کوم نعمتونه کړي دي که زه تور یم سپین یم بیا به دغه سړي نه لوی غني سړی به جوړ سي. غني معنا مالدار سړی به سي. موږ په والدینو باندې اعتراضونه کوو ما ته د څه شی پریښي نه دي وایي داسې ډېرو غټو غټو خلکو نه ما واورېدل چې پلار موږ ته شیان دي کړي چې دا تیز تر کړی کتله اسمان نه رسېدلی. مقصد مې دا ده غني معنا بې پروا بسې بل چا شیانو پسې به دې سوچ نه وي. موږ خو دغه زندګي تباه کړه الله موټر یې ده داسې مځکې وکړه داسې پیسې دي ورنه وغیره وغیره.
نو بیا به ته هر وخت حاسد به ته نه جوړي، لالچي به ته نه جوړي، حرص تمه به دي. چې ته وایې چې بس الله لاک لاک شکر ده، بیا به غني یې بل چا پسې به ګورې نه. اوس د بلې کیسې ته غواړم چې وایي چې کوم سړی د ګاونډي خیال ساتي، آکه محلېوال ده، دلته ګاونډي چې دا کیسه نسته ده چې دا مسلم ده که غیر مسلم ده. لوی اعلی درجه مومن به دغه سړي نه جوړ سي. که زه ډېر عبادتونه کوم، ډېر ذکرونه کوم، خو ګاونډ تر ما نه تنګ ده، نو حدیث مطابق اعلی درجه مومن تانه نه جوړېږي، دا معنی نه جوړېږي. ازمای دا هر سړي په وس چې د لږ کې دغه ته لږ کې خیال وکړو رمضان روان ده کنې رښتیا ته چې رمضان فضیلتونه بېشکه سته، خو دغه سړي پاره نسته چې ګاونډ تنګوي. ګاونډ دی 10 منټه ولې نه ته سره ناست، ګاونډ دی تا کلیوال ولې نه، غیر مسلم دی ولې نه. حضرت علي صاحب وایي یوه ورځ خیرات وکړه، بیا برخه ورکړله نوکر ته چې نه وره پلانکي خان ته، وته ویله چې خو غیر مسلم نه ده، وته ویله غیر مسلم ده که نه خو ګاونډ مو نه ده. غیر مسلم سره موږ نن خپلو سره سلامونه باندې روزار باندې راله، دا ډېره د نقصان خبر ده. که داسې دې وویله چې ما ضمیر دا چرنګې برداشت کوي چې پلانکي خان ته به زه ورځم، تاسې دې کیسې خوند نه ده لا لیدلی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه چوک افضل ده صحابو نه باده. چې خبرې وکړلې د خاندان پسې د به ایخ سره چې ښېګړه کوله، داڼې ماڼې بیا ورکولې، بیا یې قسم وکړه چې بیا به زه تا سره ښېګړه نه وکړم. الله تعالی قرآن پاک چې آیات را نازل کړ، ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى، چې د فراخي چې چشای ما وری ایغه چشتن د قسم نه کوي چې کني زه به ښېګړه نه وکړم. نو آخو ابو بکر صدیق صاحب وکنه ایغه نه ډېره ورسره وکړه. اموږه درواغزن افضل پښتو نیولی چې نه نه زه به څرنګه ورسره میلاو کېږم. دا خبرې ځکه په ساده الفاظو چې تکاو که نه چې خوځیه دغه جي که نه وینه که نه چې ایچ شای منچې نسته سلامونه باندې چې سلام بنده الله تعالی رحمت دغسې در باندې بنده چې 500 روزې خو دې تېرې سي. آکه زنانه دي، آکه نوجوانان دي، آکه بوډاګان دي، کلش کې مو زړه ستر که او هیچ شا بیا له سره ستانه دي. دای مومن والا اصله پیغمبر علیه السلام فرمایل چې کوم سړی جان پاره چې شای خوشی بل پاره خوش کی لوی مسلمان به ونه جوړ سي. جان پاره زه دا چیرې خوشم، جان پاره خو زه ټولې روغې خبرې خوشم، بل پاره نو که بل پاره زه روغه نه خوشم جی اعلی درجې مسلمان نه یې. دا لیدې هر سړی خپل سوچ پکوي. او بل خبر پیغمبر علیه السلام اخیرنۍ وکړله، موږ له سره یې غته ور سوچ نه ده. پیغمبر علیه السلام فرمایل چې ډېر خاندومه، ځکه چې ډېره خندا بیا دا زړه مړوي. زړه خو نه مړېږي، هغسې پمپینګ کوي، وینه پاس کوي، چې ډېر خاندي هغه وال پاس کوي. زړه مړونو دا معنا نه ده چې بیا زړه وینه نه پاس کوي. نیک اعمال آبا بیا خوند نه درکوي. لکه تاسې وایو که نه یاره مړی مې زړه ته نه کېږي، مړی زړه خوري چېرته، زړه ته له سره ورځي نه. معنې الله تعالی چې کوم چې پیغمبر علیه السلام فرمایلي چې دې سره چې د شي سره بیا زړه مړېږي، زه وایم چې سړی دی بیا وجه پسې غواړي نه چې بیا ولې مړېږي. بس نکته دا ده پچې چې بیا به نیکې چارې خوند نه درکوي، چې څوک نیکه چار کوي به ښه نه تر باندې شني. هر سړی د جان سره سوچ وکړي. نوره ترجمه به انشاءالله بیا کوو، خو ډېر په معذرت سره دا درخواست پیش کوو که چیرې چا خپل مانچې آسې تو امای مای
5.5 लाख روپۍ دوه دا کیسې دا سره ختم کو په دغه باندې ودانی نه دا چې ته ورور نه ګټه وکړې ته تر بره نه ګټه وکړې ګټې له خدایه دي دا چې چاته ورکوي الله تعالی فرمایي الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر تاسې 24 سپاره چې رواړو لا 25 انشاءالله دا آیات په تاسو ته پسې میلاوسي چې الله تعالی یې ورفراخوي چې چاته خوښوي چې چاته کموي چې چاته خوښه سي ویقدر هغه نه ویلش کې داسې تم کې نو بیا به انشاءالله روزو ول دا ثوابونه ادا عبادتونه به بیا موږ ته میلاو کېږي اگر زه دوره قدر پښتو نسه ټیټولای چانه معافي نسه غوښتلای ادا زه رښتیا ته چې ته اراده وکړه چې زه یو نه غواړم هغه مخکې نه اراده چې پیدا سلی چې ډېر خفا سي تر نه وړوکی و بیا خو که په مځکې ګډېږي خیر ده که نه داسې ووایه چې چلو دې وړوکی دا بعضې نوجوانان ډېر هوښیاران دي زه عشقي له چا مرور وم بیا راغی زه خو ونه مرور وم که نه اوس هغه وړوکا کې وایي چې تا خپله نه وایې چې لا داسې ووایه چې نه وړوکی ده لا داسې ووایه چې ستر ده عمل بس صحیح ده چې زه عمل نه په کوم بیا به چې کوو اللهم امین الحمدلله رب العالمین یا الله چې د کوم ترجمه تفسیر مو بیان کړه غلطي بیشي معاف کړي عمل کولو توفیق نصیب کړي یا الله بختوره میاشت روانه د موږ ته د دې فرایضو سننو مستحباتو ادا کولو توفیق نصیب کړي یا الله موږ نه ټولو ته توفیق راکړي او نه قبول کړي ټولو مسافرو ته یا الله خیر کړي چا اولادونه نه نیک اولادونه ورکړي یا الله ډېر داسې مسلمانان قبرو چې پراته دي رمضان خاطر نه ترجمه خاطر نه یا الله دو ګناهونه معاف کړي یا الله چا باندې قرضو پرې کول اسباب برابر کړي چا اولادونه نه نیک صالح اولادونه نصیب کړي اخیره ختمه په ایمان کې وصلی الله